ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. محترم حاضرین و مسلمانانو ورونو، موسمم خراب دی، د باران یارم دا، تاسو هم ډیر وخت نه انتظار کوئ. و زمانگا محترم رور حضرت مولانا رول امین سے پدے مدرسہ کی دا اللہ دا دین خدمت کئی، قرآن و سنت خلق و تخیی وقت باندے ائی پروگرامون جوڑئی، تاسولم دعوت در کئی، منگلم دعوت راکی او دا خیارہ کئی چې په دې ځای کې د الله د کتاب او د پیغمبر پاک د سنتو خدمت کیږي. دا یوازې زه نه کوم بلکې تاسو ما سره په دې کې ملګري یې او حصه‌دار یې، او هر یو بنده چې یو ښه کار کوي نو هغه وایي چې نور ما سره په دې کې حصه‌دار شي، چاہی لهم اللہ عجر ورکی، دائی دنیا ہم خیستا شی او آخرت ہم خیستا شی. پدے سلسلہ کے من تاسو دعوت در کردے، مالے را کردے، نور علماء را گفتی دی، لیکن سا دنیاوی مفادات ندی، دنیاوی آراز ندی. اوپمند اللہ دیر احسانون او مہربانائی دی، وجود رال را کردے، پیدا کریو، رزق رال را کئی، زمان چکمشی تا دیر ضرورت دے، ناغیر آلا بے پیسو کردے، آکسیجن رالا دورنا دیوشی او بلشینا پیدا کردے او من پیسالو نشدا دور احسانونا میرا بانائی پا منگا باندی کردی دی. نو کمنگا پا دے خپل عمر کی یو رز دیلا مختص کو جدا کو چنن بزد اللہ کتاب آورما دا پیغمبر پاک سنت باورما دا علماء سرف کینما طلباء سرف شریکی گما نو شاید چدا لگ عمل اللہ زمان ذریعہ دا نجاتو گرزائی. اللہ جنت پخبل فضل ورکی، پخبل مہربانائی ورکی. دا قائد و مسئلہ دخول الناس فی الجنات فضل من الرحمن یا آل الامالی. جنت اطلل دا اللہ پا فضل باندی دی، زمن عمل دا سبب گرزی دا اللہ دا فضل. کمن وائیو پا عمل باندی نو کہ اللہ من سر حسابو کیا، من وائیو من روجینی ولی دی، اللہ وی ما ڈوڑائی در کڑی را. من وائیو من موزنا کڑی دی، اللہ وی ما بدر کڑی دائی بدل کی. من وائیو اجنا عمریوں کڑی دی، اللہ وی ما مال در کڑی ہو. نو کٹک پٹک حساب شروع شی
نو منگا تاوانیان یو پا منگا خبر راوڑی او زمنگا پا اللہ باندے ناوڑی واللہ جی جنت ورگئی نو بخبل فضل باندے ورگئی پا مہربانے ورگئی واغی لے او بانا گوری حدیث کے راضی بنی اسرائیلو کے او سڑے او کفل انمو او پا اس گناہ بے ہیلا نکولا یو رضی او زنانا رالا آئی ورطوی مالا پیسے راکا او خیر دے کتب دمالی کے نوکا خودما پیسو تا ضرورت دے چکلا سڑے دا بدمالائی پا نیت کے نا سبدا واقعہ دا نو آخذا پر ایک دی دو شوا دیاری دا وجنا نو آگو ورطوی داولی نو آگی ورطوی دا عمل دے چھ ما پا جوان کی چرے نو گڑے وہ تا دیرہ مجبورہ شوی ما او دا مجبورہ دا لاس او دے دا دیارہ شو ما نو آسڑی ورطوی خان ما چکم پیسے در گڑی آستا شوی او زا بد عمل لکم او زمان توبئی حدیث کے راضی سار چه خلقو قتل آسانے دشپے بڑو او داغب دروازہ لکل شیو قد غفر اللہ الکفلا کفر تا اللہ داغ ٹول گناونا معاف کرد یو خسوا چاگی او سپیولی چاگز مکا ساٹلا تگی شویو آئی اخبر پڑا اخبر بھوٹوئی استا او دی اولام دی یو کوئی اوبرا آغستی او دیونی ولی اغوز کلی اللہ دا آغیر عمل قبول کا آغیل جنت ورکو یو سڑی پلارا کی خرندونی دا آغا خرند لری که دا لارنا چچا پوری باون خلی چاہتا و تکلیف ورستی اللہ دا آغا عمل قبول کا او باغی باندی اغلا جنت ورکو اللہ پا مخلوق میں مہربان دے وہ تو اللہ سبانا جوڑا کا سامن دا سے ہوکا چھ دا اللہ دا مہربانا سبب خوگرزی کنا نکیلی کے او دا اللہ دا رضا دا اللہ دا خوشحالائی لارے نگوری بنی اسرائیلو کے دوتانو معاملہ کڑے وا نو معاملے چھ اکڑا یو تانی او شیو آغس دا بلنا قرض او دا پیسو رازی مقرر کا چھ فلانا رز با پیسی در کو اگر رز باندی اگر سڑے راگے پیسی را آغس دی آبل سڑے دا سنگنا پوری ہو دے را پوری ہو پیسی راڑی او چھ سنگ گاڑی لراغے سیلاب راگلے ہو کشتائی نوی لارا نوا دیو لار دے چھو سو کما وہ چھکالا دائی معاملہ کولا نو آچاچے میں سے شیخ آرسون آگا دائی دی کہ بزیمہ دار سو کی چھتا مالا پیسے راکے پفلانا راز سوکونے دو تاوی اللہ ذمہ دار دے کرنا آگا دائی بٹی دے چھے اللہ دی ذمہ دار راکو دے چھے دریاب غاڑی لرائے نو دیو لار دے اسے شیش دینا نو دوی راش راغلے خواسم یما پیسے میں راوڑی اللہ می ذمہ دار گرزو لے یو لارگے راوانست او آنی کے میانس کے کنجو کا پائے کہ اگر پیسے کی خودے لارگے اور پسی اٹھا کو باندے کو او دریاب تے اگر لارگے غرزو اوی اللہ تمنگے ذمہ دار کڑے ہوئی نن رز مائی خود دا پیسے اگر تورا سو لرگے دریاب تورزو دا لرگے دریاب کے روان دے آبل سڑے را آگلے چنر و زمان پیسے راڑی اگر پوچھے چی سیلاب دے او سڑے خوش دینا نو آگوی ززان لبا خشاب ٹول کما بالن با ٹول کما
د اوبو دا لرګی بوت او د هغه مخې ته لاړ لرګی ونیوه او پوګې که او کور ته یې وړه چې دغه شاکو به اوسمه تبر یې راواغست او چې لرګی وچو نو هغې کې پیسې پرتې وې پیسې چې وشمېرلې هماغه وې بل حالت دی سړي دا کم چاند چې قرضه وه د بیا پیسې راغستې دي او روان شه چې کېدی شي هغه پیسې نه میلاو شوي چې لاړ هغه ملګري دی وویل چې ستا هغه پیسې پرون ورځ وه اوس سیلاب راغلی او زه رالم غاړې لا اوس سیلاب راغلی او نو زه پکې بې وادي شوم هغه ورته ویل نه ستا خو هغه پیسې ما ته رارسېدلې دي تا چې کومې پیسې راوړې وې هغه ما ته رارسېدلې دي معاملات یې داسې وو نن سبا معاملات د خلکو ډېر ګنده شوي دي معاملات سم کا اعمال سم کا اخلاق سم کا نو هغه رب چې په نورو یې مهرباني کوله نو په تا نشي کولی تا باندې و مهربانۍ هغه رب چې د نورو حاجتونه یې سر کول نو ستا نشي سر کولی خو تا خو هغه رب هېر که هغه دې پرېښوده یونس علیہ السلام یو پیغمبر دے ایوب علیہ السلام پیغمبر دے زکریا علیہ السلام پیغمبر دے او باغی تکلیفون راغلی دی گورا پیغمبران دی خواهی دی بل پیغمبر قبر لنطلل چیتر آل خدای تا ہوایا بلکہ بخبلا اللہ تا جاڑی قرآن ہوئی وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ یاد کا ایوب علیہ السلام کلے چھ فریادو کا اللہ تا أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ما تا تکلیف راورا سید او تا دیر مہربان ہے پر ما رحم ہوکا خلق وی ایوب علیہ السلام باندې دانی خاتلی وی او خسی پڑیران مورگو دا سی کسی ہوئی پیغمبران اللہ دا سی نصف کئی خو بیمارو وچے اللہ دے فریاد کو نو اللہ وی فاستجبنا لہو ما فورن دا دعا منظور اکڑا او ما روح موٹ کر یونس علیہ السلام بھی مئی خوڑلے دے او دا مئی بگیڑا کے پروت دے آغا چڑھاو فریاد کئی نو قرآن وئی وَظَنُّونِ اِذَابَ مُغَاضِبًا فَظَنَّا لَن نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ یونس علیہ السلام تا گورا مئی خوڑلے او دا مئی بگیڑا کے بدریاب کی کاتا پروت دے اوگا اللہ تا جاڑی منگا اللہ ارکو نو منگا روانو کالا یو زیارت لاو کالا بل زیارت لاو دا دا باتو ذمہ دار دے او دا دا سرحوگی او دا دا جاڑی نو چه تا جوڑای نو اغفل اولی مڑے دا دور آقل نیشتے خبر لورشا زیارت لورشا اغتا دعاو کا ازان دا مرگ مخیطا کا و دانا چه دال دی گٹی پزان مخی جاروگانی مخی او جانڈی مخی ادا دا خدای نیاز اولے زد توام دے خدای تاوئی آبیاوئی جاجلا سڑے وکیل نگوری نو دا زمانگا وکیلان دی نو جاج کو استاد حال نمدے خبر او اللہ استاد حال نا خبر دے اللہ تا عجز و مالدار یو دی نو اللہ تا اجاڑا کنا یونس علیہ السلام اللہ مہیتاوی وی غرزو پہنچا او مہی پہنچا غرزو اللہ پہ دے کدو نظر گنا کڑا زکا مجھ بار سکینی ہو دے کدو پہ پانا نیشی کے ناس دے اللہ پہ دے کدو نظر گنا کڑا چھے مچان پہ نکینی
او د بدن بچ پاتې شي. زکریا علیه السلام د 100 کالو بوډا او ښځه د 80 کالو وه. زوی نو هر سړي دا تلوسۍ ارزوي چې زما څوک وې شاته څوک وارث مې وې. نو قرآن وایي وزکریا اذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وانت خير الوارثين. یاد کا زکریا علیہ السلام کله چې فریاد وکړ الله ته الله ما یوازې مه پرېږده ته غوره د وارث ورکوونکو نه یې. نو الله ورته ځای ورکړ او داسې ځای پښتانه وایي د پښتو یو ځای لښکر دی او ډېر بې غیرته د پلار خونه روانوي. یو ځای خو چې نر ځای که بې غیرته لویه ډله نو په هغې به څه وکړي. ځای والا الله داسې ورکړ یحیی علیه السلام چې هغه وایي د هغه باره کې راځي وسلام علیه یوم ولد ویوم یموت ویوم یبعث حیا. دا الله سلامتیات او محتاج کله چې پیدا شو کله چې مړېد کله چې بیا وباسي ژوندی. هغه یحیی علیه السلام چې هغې په ارد وضایع کړی و بې دینه خلکو په ارد وضایع کړی و خو هغه خپله خبره نه وه پرېښودې. الله ورله ځای ورکړ. نو هغه رب چې حضرت زکریا علیه د 100 کال عمر کې ځای ورکړو نو تا ته نشي درکولی چې ته روان یې بابا له جنډو له غوټې ورکې دربو له غوټې ورکې. اوس هم په دې وخت کې کله کله الله داسې کوي. زموږ علاقه کې یو ډاکټر دی الټراساؤنډ کوي. یو بابا راغله نو هغه ابای غریبي ګېډه پړسېدلې وه. نو هغه ته ویل الټراساؤنډ وکړه د دې چېرته رسولای ده. نو بابا بهر ناستو سړو کې ابای د هغه الټراساؤنډ وکړو چې ویې که نو ابای ته ویې ستا خو په ګېډه بچی دی. ابای وی ابای چېرته کرسه ونیوه وی نو ډاکټر صاحب ورته وی ستا حمل دی په ګېډه بچی دی. ابای وی ښه. ابای را کوزه شوه چپلې راواغسته راغې په سړو کې په بابا را باندې کړې سړی دې نه شرمول دې وکړل. کله کله خدای بوډاګانو له هم ورکوي کله کله الله مهرباني کوي. نو هغه رب چې زکریا علیه السلام له ځای ورکو حضرت یونس مهی د ګېډې نه ایسته ایوب علیه السلام یې جوړولو تا له نشي کولی خو تایر که که نه هغه رب یې روما دا هغه رب نه وغواړه چې درله درکړي. خاندان سره سړی دنیاوي امورو کې اوچتېږي او کته کېږي. بعضې لوی خانداني بعضې وړوکې خانداني خو د الله په نیز د خاندان دوه هېڅ حیثیت نشته. خاندانونه صرف دې لپاره دي چې یو بل وپېژني. دا پښتون دی دا سید دی دا جولا دی دا نایي دی. خو د الله په نیز الله وایي ان اکرمکم عند الله اتقاکم. تاسو کې عزتمند دا الله په نیز باندې پرهیزګار ستاسو نه دی. د خاندان اثري اچای واچي نو کنډول پای گئی یو جام پای گئی او چې فارمای وای نو 14 کیلو پای گئی. بولټیرا بولډا چې خوله واچي نو سرمن شلې اګوټه چې نو هغه داړي چینګي اثرات یې وګوره دا الله په نیز عزتمند راغلی چې هغه پرهیزګار دی. قریش یو پرهیزګار یو لوی قوم عزتمند قوم او داسې قوم چې د خانقاهي ذمه دارو او الله پکې آخري پیغمبر پیدا کړو محمد رسول
رسول الله صلی الله علیه وسلم او باغی الله احسانونه وکړو باغی احسانونو کې دوه لوی احسانونه الله ذکر کړی یو چې ما ماړ کړی او دویم چې امن مې دار کړی ځکه چې سړی په ګېډه موړي او امني نو ژوند د خوشحالۍ که پیسې ډېري یا مال ډېري خو امن نه کله ورته یو سوال جواب کوي پیسې راولېږه او کله ورته بل کوي نو هغه غریب د هغه خپلو پیسو په خوند پوه نه شي پیسې ورڅخه په کروڑونو روپۍ خو غریب ګرځي بیا په ټیکسي ګاډي کې ځان له ګاډۍ هم نشي اخیستی ځکه وایي بیا بیا راته خیال شي نو بیا هغه د پیسو خوند نه وي نو چې امن وي او په ګېډه موړي دا د دنیا یو خوشحالي ده یو ښه ژوند دی نو قریشو ته الله وایي دا دواړه مې درکړي دي امن مې هم درکړه خو په ګېډه مې هم ماړه کړي نو چې ما جمع اوړي کې منډې وي کله شام ته او کله بل خوا او کله بل خوا د پیسو دپاره او د دولت دپاره نو دې خوا کې د بیت الله ته هم راشئ که د رب عبادت وکړئ دا بیا نه کوي دا یوازې هغوی ته نه ده موږ او تاسو ته هم وایي چې ما در باندې احسانونه وکړل مال دولت له منډې وې سهار او ماښام او حساب کتاب او خوا کې مدرسه او جومات د خدای کتاب درس او هغې ته نیوزګار نو تا ته هم دکه وایي نو الله وایي لإیلاف قریش ایلافهم افسوس دی په مینه د قریشو مینه د دی رحلت شتای و صیف یو سفر په ژمي کې او بل سفر په اوړي کې د پاره د ګټلو د مال فلیعبدوا رب هذا البیت پکار دی چې عبادت وکړي د رب د دې کور الذي اطعمهم من جوع دا رب چې ډوډۍ ورکړې ده دی له د لوږې نه وآمنهم من خوف او امن کړي دی لره د یارې نه نو موږ او تاسو باندې د الله احسان دی او کرم دی کاروبارونه روان دي د چا واړه د چا غټه د چا لږه د چا ډېره او ډوډۍ دوه ټیمه میلاویږي